बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम ने यतीम असर आज़म स्तासुर और स्तासु दे इखलास खादिम इलिया सहारा अमल करो दावा की मंगा पमिंग वर कियो मल के बरगोल व बकूर की समुद उड़ान दे चिकम तासु प्रोग्राम का तले जमुंगा गखोरवा चिदे कोर बसर बाने कार बाई को अतल्लस घंटे ड्यूटी बाई कोला प्रदे मजदूरी बाई कोला वैनाई दावा चिल्ला सुनम पड़ से दले दे खपेम पड़ से दले दे जोन डेर ज्यादा सख्त सर दे खो मजबूरी दादा چې د دې چت لکه بله به پردی مزدوري لازمي کوو. دې نه علاوه زموږ هغه بچی کائنات هم تاسو کتلي وه چې کم په 2000 روپۍ باندې په اسلام آباد کې مسافري کوله، غونډه میاشتې په 2000 روپۍ باندې مزدوري کوله. او هغه بچنګې هم زما په څنګ کې ناست دی چې کم تاسو کتلی و په 50 روپۍ ورځ باندې هغه د کرایه ګاډۍ راغېستې وه او منګوري د بازار د یو سر نه بل سر ته چې به یې کله په 50 روپۍ پیره ویوړه نو هغه به یې ګاډۍ له وګټلې، خو هغه به د یو لاس یو خوا باندې معذوره هم دی چې بیا به مې نور توان نه و. نو که غم به راغستی و چې کور له به څه کېږي، ګاډۍ هم خپله نه وه. په هغې کې زیاتو ملګرو داسې وي چې دا ګاډۍ به مونږ والو چا څه وي چا څه وي. ډېرو ملګرو پیسې رالېږلي دي. الله تعالی دې ستاسو هغه پیسې ورځ د آخرت ستاسو د نجات ذریعه وګرځوي او الله دې هغه پیسې ستاسو په هغه ځای کې به کار راولي چې ځمکه به د تانبې وي، نور به نه زوال وي. یو انسان به هم د انسان په کار نه راځي بلکې که په کار راځي نو هغه به هغه عملونه راځي چې کوم موږ او تاسو د خپل ځان نه مخکې لېږلي وي. نو کوم ملګري چې د اخلاص سره د یتیم د اواز سره د یتیمانانو بچیانو سره د کونډو خویندو سره مرستې کوي د اخلاص په لار، د رب ذوالجلال نه به هم ټول عمر دقه یو دعا کوم په خپله هم د هغې مسافرو دپاره او د داسې خویندو د داسې تورسرو ته به هم دا سوال کو چې هغې وروڼو ته ډېرې دعاګانې کوئ کومو چې خپل ژوند خو ډېر د سختو سره دی خو هغوی همیشه کوشش کوي چې تاسو له ډېرې راحتې ډېرې خوشحالۍ او ډېر زیات هغه خوشحالیانې ستاسو سره شریکې کړي کومو خوشحالو چې تاسو منتظر یئ خو ستاسو په ژوند کې شته نه. نو د رب نه به هم دقه یو دعا کوو الهو العالمین دې هغه خلک تل عمر خوشحاله لري، تل عمر دې رنګ ډنګ لري، تل عمر دې په خپل الواد په خپل ژوند او په خپل کور باندې آباد لري چې کم خلک د نورو کورونو ته نور هغه یتیمانانو بچیانو ته خوشحالۍ ورکوي د کومو په ژوند کې چې ډېره بېرنګي وي، ډېره بېرحمي وي، هېڅ څه د خوشحالو در کې نه لګي. او بیا نن سبا په دې زمانه کې د خپل کور سره د خپلو بچیانو سره داسې بچیانو ته خوشحالۍ ورکول دا د هر سړي د بس خبره نه ده. زموږ سره هغه خور هم ناسته ده، هغه بچیان هم ناست دي، په دوی باندې به یو ډېر غټ زیری هم کوو. الحمدلله زیری به کم کوو، کومې پیسې چې تاسو رالېږلي دي نو هغه پیسې دوی له نه ورکوو بلکې په هغې پیسو باندې موږ دوی ته څه کړي دي هغه زیری به په دې خور باندې او په دې بچیانو باندې کوو. وینا خو ورته بېګا کړې وه خو د هغې زیري له کبله د هغې ډېرې زیاتې خوشحالۍ له کبله دا بچیان چې نن څومره خوشحاله دي نو دوی د ډېرې خوشحالۍ د لاسه نن سکول ته هم نه دي تللي، سکول یې قضا کړی دی. نو څه داسې ډېره غټه خوشخبري ده چې دوی ته موږ ورکړې ده هغه به تاسو ته هم وایو. د خپلې خور نه به هم تپوس کوو زموږ سره اوسئ او دا بچیان څومره خوشحاله دي دوی به هم ستاسو سره خپلې خبرې کوي. او کم دی بچیان ته چې پته لګېدلې وه نو دوی د ډېر وخت نه زموږ انتظار کوو، زموږ سره به رابطه کوو چې تاسو څه ټایم له رارسئ. او دا یوه بچی خپیال ویخپې هغه ځګي ته را رسېدلې وه په کم ځای باندې چې مونږ دوی ته خوشخبري ورکوله، په کم ځګي باندې چې مونږ دوی ته یو غټه یو تحفه ورکوله، هغه تحفه کومه چې تاسو رالېږلې وه. نو دا بچی تاسو کتی شئ خپیال ویخپې راغلي د هغې ځګي ته څه تحفه دوی ته ورکوو هغه به ستاسو سره پروګرام کې شریکوو. ښه ملګرو دې بچی نه تپوس کوو کومه چې خپیال ویخپې راوتې وه چې دوی ته مونږ څه داسې تحفه راوړې ده او دا څه ته دومره ډېر زیات خوشحاله و چې نن یې سکول نه چټي هم کړې ده. بچې څنګه یې ښه یې او کومه تحفه هم دله نن راویستې ده بچې؟ لږ تیز ووایه نو هغه ملګري خو زما وانه اورېده، تاسو واورېده؟ وام نه اورېده؟ دونه تیز ووایه چې هغوی خو یې واورې که نه. څه دي؟ ګاډۍ هم دله ایستې؟ څه ګاډۍ؟ غواګۍ ده. په غواګۍ باندې لوس څه کوو بچو؟ पैसे बराबर कर तुमको प्लान चीनी आखिर हो गया अपन याले इलाज का दे वागे पे पैसे गटिस तारो न बिया बिया ले इलाज का चीनी वो बिरावड़ो हमलम जबे तो के चक्कर न लगो लगो तो हम मगन पे हमलम जबे की दिखाना तब गुर के दिन और माशुमान बांधे से रेकड़ो तो गाड़ी न ले दे बिका अता होली दो दी लाने ले लेकिन दा सका दा का दोनों खुशहाल थे वो सॉरी दे गाड़ी रागे ನಾನು ಗಾಡಿ के मलम जबे थे चक्कर लगो कभी अंग सर कराई नहीं नंबर के उड़े मलम जबे था काका तो ले खुशहाल है डेरा
ګاډي ته خوشاله یې ګاډي دې لیدو کله نه یې لیدلی نه مې لیدلی اوس به تا بوزمه ګاډي به وینې ښه صحیح شو که مترګان چې الله لېږلی دی چې په دې ګاډي کې به داسې سکول ته به ځي او بیا به دوی له ډېرې پیسې ګټي ګاډي اختر له بوله جامې لې سکول له بوله هغه ترګان ته به دعا کې څنګه دعا به ورته کوې الله دې خوشحاله کړي لږ تېز ووایم دا خو ما ونه اورېده الله دې خوشحاله کړي اوس به جامې هم نوي نوي ځانه جوړوې نوي پیسار هر څه بالې که نه اوس خو تاسو مالداران شوئ که نه ماله په ګاډي کې چکر راکې کم ځای ته کم ځای ته کراچۍ ته کراچۍ ته پکې له چکر راکې ښه خدای تاسو اورېده دې بچیانو څه وي دوی ډېر زیات خوشحاله دي دې ګاډي ته موږ ته نه وو خبر دې یقین مې کې خیال مې کې نه راځي زموږ یقین نه دی چې موږ به خدای پاک دونه غټه د مسافرو دونه غټه تحفه رالیږلې ده ما خو دونه خیال نه کېږي زموږ دونه لایق هم نه دی خو خدای پاک د دې مسافرو له ډېر غټ اجر ورکړي دوی د خدای ډېرې خوشحالیانې ورکړي که زما بچي چې خوشحاله کړي دي او زما بچي خوشحاله کړي دي د په هېڅ معلوم نه مو په دغه چې یاره ماله به الله پاک دونه دمه راکړي دونه خوشحالي به خدای پاک راکړي خو ما د وروڼو زما سره ډېر زیات ښه کړي دي خدای دې والله به هغه سخت ځای کې دې سخت ډېرې خوشحالي اجر دې والله خدای تعالی ورکړي او خدای پاک دې په خپل وطن کې الله تعالی دې والله چې په څه خوشحالېږي په هغې دې الله تعالی خوشحاله کړي او زما د کور نه غریبي او زما د کور نه ډېرې سختې زمونږ نه لرې کړي الله دې والله ډېره خوشحالي ورکړي زموږ ته ډېرې دعا کوم او خپلو بچو ته مې ویلي دي چې هر ماسخوتن به تاسو دې مسافرو ته دعا کوئ دوی زموږ ډېر مدد کړی دی هر ټایم ورته دعاګانې کوو او زموږ د غریبي او زموږ هر څه دې مسافرو ختم کړه خدای تعالی دې دوی په خپل وطن کې دوی له دې خدای ډېر اجر ورکړي او په خپلو بچو دې خدای خوشحاله کړي او چې په څه باندې خفه کېږي په خوشحالېږي په هغې دې الله تعالی خوشحاله کړي موږ ورته موږ ټوله ورته دعاګانې کوو زموږ ډېر اخلاص یې زموږ سره وکړو موږ ډېر غټ لاس راکړو موږ ډېر ناچاري وه ډېره غریبي وه او ټولې مر شپه ورځ زه په دې مزدورۍ لګیا یم دې خپل وروڼو زه دمه کړم د مسافرو زه هر ټایم دوی ته دوا کوم هر ټایم زما زړه مې دوی ته دوا خېږي چې زه سهار به شو زه به مزدورۍ له تلمه خدای پاک دې والله دې ډېره خوشحالي ورکړي چې زما سره یې دونه خیال وساته او ما دې ته ورسوي دونه اجر او دونه ښه والی موږ راکړو اخوره په دې کور کې خو ما چې 4000 کرایه ورکوي اوس خو بېګار او خدمتونه هغه 18 ګنټې شپه ورځ مزدوري پرې نه کوې که نه کرایه دا زما د وروڼو الله رالیږلې ده زما سره دونه مدد کړی دی زه به اوس په دې له پاسه نه شم تللی مزدورۍ له نه کم ما تللی راتلم هر څه ما ختم کړی دی دې مسافرو د وروڼو د هغې له لاسه دوی ما له لاسه راکړی دی دوی ما له سخت هر څه نه یې زه دمه کړم د مزدورۍ خو زه د مسافرو وروڼو دمه کړی یم بیا زه نه ځم مزدورۍ له کومه کائنات بچی چې زمونږ هغه خو به اوس بیا مزدورۍ له نه ځي که نه په 2000 روپۍ میاشت اسلام آباد ته نه هغه ته خو تاسو منع کړي ده نه ځي هغه خو د مسافرو وروڼو زما به چې څه مدد موږ سره کړی دی د بچو لپاره یې کړی دی زما دا ټول بچي دا چې نکۍ د سکول ته نه تللي مدرسې ته به تللي بیا به راتلي پردی کار به یې کوو خو چې زما د وروڼو ما سره څه مدد کړی دی نو د هغې نه پس ما خپل بچي بیا نه دي ویستلي مزدورۍ له او دا واړه مې هر ټایم لاس اوچتوي دواګانې ورته کوي ما ورته لا دونه خیال ادا نه کړی دوی لاس اوچتوي دواګانې کوي او ټول خوشحاله دي نن دا 3 ورځ ده چې زما بچي ډېر خوشحاله دي خدای دې دوی له خوشحالیانې ورکړي چې زموږ دا دونه سختې او غریبانې دوی ختمې کړي الله دې دوی چې به څه خوشحالېږي په الله دې په هغه خوشحاله کړي خدای دې په خپل وطن کې خدای دې والله دې اجر ورکړي او موږ به هر ټایم دواګانې کوو داسې نه ده چې بس دا موږ لګیا په دې د دوی د مخې دا هر ټایم شپه ورځ زموږ زړه نه دوا خېږي موږ ډېر سختې او ډېر دردونه او ډېرې سختې غمونه دا موږ لیدلي دي په بچو مې په کوڅو کې ډوډۍ غوښته او دا مزدوري به مې شپه ورځ کوله د هغې نه دوی زما بچي هغه کړه خدای دې والله چې په څه خوشحالېږي په هغې دې الله خوشحاله کړي او که زه به خوله ونه یم زما ته زړه دوا کوي په مخه باندې زړه هر ټایم مې د زړه نه دوا راوچتېږي چې زموږ سره ډېر مدد کړی دی ډېر لاس یې موږ له راکړی دی ابۍ ته څونه خوشحاله یې ګاډي ته میلاو شوی خدای دې تاسو خوشحاله کړي ستاسو د خدای ټول کډې خوشحاله کړي او په خدای دې دوی له عمر ورکړي زموږ سره چا ښه کړي نو خدای دې سره ښه کړي موږ د خدای اولاد کړو موږ به نیمه ډوډۍ وخوړه نیمه به ډېره پاتې شوله خاورې ناست وو او دې موږ اوچت کړو الله دې اوچت کړي خدای دې له خزانې ورکړي او خدای دې له ترقي ورکړي او دې اجازه مو سره مدد وکړو دوی سره دې الله وکړي
او خدای دې سره وکړي او خدای دې تاسو ټول لري پاک خدای تاسو را کړو دې خدای په دې کې او خدای پاک موږ دا هر ماښام دوا کوو دې ته ا دې وړو به هغه راځي چې خبر شوي دی ګاډي نو دا دوا یې کړي دي او دا لاسونه چې ته ولې نن پسې سبق پرې کړ وای زمونږ ماما به مونږ له دا ګاډي راوړي نه بای په ورځ په ویډیو کې نه ناسته خپوي کنه نن خوشاله یم د ټول نمخ کې کټ تر خطرې وای زه به کېم کېنم او ډېر خوشاله یم الله دې خوشاله کړي خدای پاک پیژني چې موږ د خدای جزران زموږ خدای وازه د دې ته د وازه د وازه او الله دې ترقي ورکړي او خدای دې په خپل ملک کې چې موږ سره چا مدد وکړو الله دې سره وکړي خدای دې شته کاکا ته سکول ته تللی او تا ګاډي ولیدو کله نه دی لا نه دی نو څه ته دونه خوشحاله یې که صرف خبر شوي وي ګاډي ته خوشاله ګاډي ته خوشحاله وي څونه ته خوشحاله یې ډېره ډېره څونه خپلو ترګانو چې الله لېږلي پیسې هغوی به په دعا کې یاد ساتئ څه به ورته وي دعاګانې ورته ډېرې که په مانځه کې او ګاډي کې به چکر له کوم ځای ته ځئ جمعې په ورځ ملنجبې ته ملنجبې ته لکه ماما کره به خامخا ځئ پکې ها دعاګانې کې به یاد ساتئ هغه ترګان ښه شهزاده څنګه یې خوشحاله یې ګاډۍ له خو بیا نه یې وته نه اوس دی به نه اوس خو الله تعالی د ګاډۍ نه هغه یوه یې کټ کړه هغه داسې یې ورسره جوړه شوه نو ګاډۍ ته جوړ شو ګاډی اوس موږ نه چلو موږ ګاډی نه چلو نوره ګاډۍ به نه چلوي نو ګاډۍ به چلوي لکه ګاډی به چلو مسافر به په دعا کې یاد ساتې او ته خوش قسمته به دی چې تا ګاډۍ غوښته الله تعالی ګاډۍ درکړو او که الله پاک ګاډی راکړو درکړو که نه تا ډېر غیرتمند ترګان د هغوی د سره خپله ډېره زیاته پښتو وپاله ښه ملګرو په دې کور باندې چې کومې خوشحالۍ راغلې دي نو د هغې امتحان نشته او خوشحالۍ به ولې نه راځي مونږ او تاسو دې سوچ وکړو په معاشره کې چې چا سره خپل ګاډۍ وي زه خو به ځان ځکه نه یادم چې ما سره خو ګاډۍ نشته نو چې کومو خلکو سره ګاډۍ وي هغه انسان چې کله ګاډي ته خپل ګاډي ته ټیرونه هم بدلی که نه نو هغه لس ځایه تپوس کوي و یاره کم ځای به ما ته ټیرونه ارزان میلاو شي وي هغه ځای کې خو ما تپوس کړی په 27,000 هغه بل ورته ملګري وایي دا خبره زما سره تېرو ورځو کې وشوه نو ځکه تاسو ته یو زنده مثال وایم یاره یا پلانکي ځای کې ما واچول په 25,000 او هغه انسان بیا روانېږي د چک درې نه تالاش ته ځي په 2,000 روپو پسې 15,000 به تیل هم سي خو وایي چې د ګاډي له 15,000 روپۍ ټیرونه ارزان واخلم نو چې انسان 15,000 روپو ته دونه خوشحالېږي او هغه ځای ته ځي نو چې په یو کور کې د رزق درک نه وي او هغوی ته ګاډۍ میلاو شي نو زما نه به ډېر زیات خوشحاله خلک ځکه ما تاسو ته ویډیو په اوله کې اوس مخکې ذکر وکړو چې ما ته خو پته ځکه نشته چې ما سره خپل ګاډۍ نشته نو اوس په دې بچیانو ته اندازه لګېږي او د دوی د زړه د کتو دی چې دا به څونه خوشحاله وي ولې چې ګاډۍ ورکول دا د الله تعالی یو خصوصي رحم و په دې کور خصوصي فضل و په دې خلکو او بیا په تاسو باندې د الله تعالی ډېره زیاته مهرباني ده چې د خپل کور سره د خپلو بچو سره داسې بچیانو ته خوشحالۍ ورکوئ ځکه چې نن سبا په دې دنیا کې کم طرف ته چې زموږ سوچ زموږ خلک روان دی نو صرف یو په بل پسې خبرې کول او یو انسان بل ته لتی کېښودل راغورځول نو په دې دور کې په دې 21 صدۍ کې یو انسان ته خوشحالي ورکول یو بچی ته یو خور ته خوشحالي ورکول د هغوی سره خپلې خوشحالۍ شریکول زه وایم چې دا کسان دا انسانان واقعي چې ډېر زیات قیمتي دی او الله تعالی ته خوښ دي ځکه خو د خپل ژوند نه علاوه هغه نورو خلکو ته خوشحالۍ ورکوي او د دې نه نور د کمال خبره نشته چا ته خوشحالي ورکول دا د دنیا د ټولو نه یو غټ پند دی خو دا د هر سړي نه په قسمت کې وي او نه دا د هر سړي کار دی ښه ملګرو کوم پروګرام چې شوی په هغې کې مونږ کومې پیسې راغلي وي تاسو کتلې وه دویمه کړی په هغې پیسو کې د دې ګاډي د هر څه نه علاوه د دې خور زموږ سره چې کومې پیسې پاتې دي 100,000 روپۍ هغه به هم د خپلې خور ته ورکوو خورې دا پیسې ستاسو زموږ سره امانت وي دا پیسې واخلئ په دې کې د دې ګاډي کاغذونه دي په دې کې د وارګین کاغذ دی د ګاډي اوریجنل کاغذ دی دا هر څه پکې دي خورې ګاډي هم د داسې په سود اخیستی دی چې چا هم لیدلی دی نو هغه وایي چې دا چې هر چا له دا ډېر خوش قسمته دي داسې هغه مسئلې مسایل پکې نشته انشاءالله تاسو له به مزدوري کوي او دغه ستاسو امانت و چې زموږ سره و دا بچیان به بزو ټول د ګاډي خواله دې بچنګي ته په هغه ځای کې د ګاډي چابي هم ورکوو خو دغه یو ریکوست درته کوم دغه یو التجا مې درته ده چې تر کومې پورې ژوندی وي
تر کومې پورې د دې ګاډي م خواږه خوړه، تر کومې پورې م ژوند په سهولت او په راحت و. نو هغه مسافر د چا د بچیانو مسلې دي، د چا مور و پلار بیماران دي، د چا د ویزو مسلې دي، څوک په جیلونو کې دي، څوک داسې دي چې دا مونږ له داسې خویندو نه دعاګانې کوي چې الله راله بچي راکړي، نیک اولاد راکړي، د چا زامن نشته لوریانې دي. هغه ټول خلک په ډېرو دعاګانو کې یاد ساته، ځکه چې د نننۍ ورځ په خپل ځان وګورئ چې تاسو له څومره خوشحالۍ راغلي دي. نو دا ټول د الله په رحم او د هغې خلکو په مهربانۍ دي چې د خپل وجود رزق مهمانۍ را شکرولي دي او تاسو ته یې رالېږلي. نو هغه خلک هېڅکله هم په دعا کې مه هېروئ. موږ به هر ټایم په دوا کې یادو، په ماسپټن باندې په مانځه کې به یادو، هر ټایم ما خپل بچو ته ویلي دي چې تاسو ته دې خوشحالي چې تاسو ته چا رالیږلې ده، تاسو ته دومره خوشحاله یې دا تاسو ته چا رالیږلې ده، هغه خپلو ترونو ته به هر ټایم لاس اوچتوئ، دواګانې به ورته کوئ. او زما په خوله زه تاسو ته داسې نه کوم، زما تاسو ته زړه دوا کوي، هر ټایم مې ته زړه دوا کوي چې تاسو ته څه مشکلې او څه خفګان وي خدای دې ستاسو نه هغه لرې کړي او تاسو دې خدای دغه شان خوشحاله کړي لکه زما بچي چې تاسو خوشحاله کړه. تاسو دې خدای ټول عمر په خپل وطن نه د خیر سره په ډکه منګول خپل کورونو ته راولي. ښه ملګرو، تاسو به وایئ چې په اولني کلیپ کې کائنات بچی وه، په دویم کې وه، خو په دریم کې ولې نشته؟ نو داسې نه ده چې واپس په 2000 روپۍ اسلام آباد ته مزدورۍ لتلې ده. ولې چې کله ستاسو غونډه کې غیرتمند ترګان، ستاسو غونډه غیرتمند ماماګان د داسې بچیانو سره خپل غیرت او پښتو وپالي، نو بیا به بچیان په اسلام آباد کې په 2000 روپۍ مزدوري نه بلکې په خپل کور کې به په ستر او امن ناست وي. خو مونږ ګڼله نه چې بیا هم کښېنولی وي، صرف ستاسو دغه دپاره هغه بچی هغه د تاسو کتی شئ. که چېرې تاسو خپله غیرت پښتو پالئ نو داسې بچیان به بیا په خپل کور کې هم په ستر او امن ناست وي، بجای د دې چې دوی به چېرته هم په 2000 روپۍ مسافرۍ نه کوي. دا بچیان به بوزو د ګاډي غټه درجه ده راکړه دې ته او موږ به هر وخت دوا کوو، هر وخت دوا کوو او دې کې زموږ ځان الله دې ترقي ولا ورکړي ټول ولا زما بچی سره دې وندار او جو ولا په تیرولې او خدای دې بچان ښه ملګرو، هغه بچیان زموږ سره دي او دا وخت زموږ سره عمر حیات بھائی هم موجود دی. هغې بچنګې ته به دا چابي هم ورکوي. خو ما مقصد صرف دا و چې دوی دا ګاډي ویني او د دوی په مخونو تاسو دا خندا وینئ. خوشحاله هغه نیمګړې زندگی کومه چې ولاړ ژوند دی هغه الله تعالی روان کړي او د دوی دا ژوند یو ځل بیا د خوندګانو د خوشحالۍ